अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम खैबर पख्तूनख्वा और د सुनो FM 89.4 ټولو اوریدونکو او کتونکو ته زما زکیه خان له طرفه پروګرام د کور خایس کې سلامونه احترامات او هر کله امید لرم جناب چرته به هم یې روغ جوړ خوشاله او آباد به باقی زموږ دعاګانې تاسو سره دي چې چرته هم اوسېږئ خوشاله اوسېږئ خاجي نن شپږشتمه روزه روانه ده یعنی کې موږ سره په شمیر باندې صرف څلور روزې پاتې دي او دا ځل ته رمضان مبارکه میاشت ډیره زیاته ښکلې تېره شوه یعنی کې داسې روزې تیرې شوې چې هغه ډېر زیات که څوک ناروغۍ سره مخ وو نو هغه یې هم پکې روزې نیولې شوې مطلب مې دا د خبرې چې اسانه وي دا ځل ته روزې ځکه چې ډېر پکې تږي کېدونه او اوږه کېدله خو خیر لږ ایوننګ ته ظاهره د سهار نه تاسو چې دی روژه ونیسئ لږ شانتې هغه بند نه ډسټرب کړي خو هغه شانتې نه وي چې هغه وروستو کالې په شان مونږ ډېر زیات تږي شو او ډېر زیاته روژې مونږ ته سختې فیل کېږي نو امید لرم جناب ستاسو به دا روژې ښه تېرېږي او څلور روژې پاتې دي نو که څوک اعتکاف ته ناستي نو هغوی ته به هم دا وایو خیره خو مونږ نه شي اورېدی خو چې مونږ په خپل دعاګانو کې یاد وساتي دې نه علاوه جناب کله هم روژه ماتي ته کښېنئ نو وایي که نه وایي هغه ټایم د دعا د قبولیت ټایم وي انسان دعا قبلیږي نو هغه ټایم کې هم صرف یوازې ځان له دعا مه کوئ بلکې ځان سره تړلي نور خلک او دې نه علاوه پاکستان کې دننه یا پاکستان نه بهر هم چې څومره مسلمانان مشته دي ټولو دپاره به چې دی هغه دعا کوو ښه جي څوک مونږ سره شامل شوي دي راتلی شي مونږ سره پروګرام کې ګډون کوي کامنټس ته لارې او څنګه چې ما تاسو ته ویلي تاسو زما اواز صرف اورېدی نه شئ بلکې تاسو زموږ پروګرام کتی هم شئ زموږ چې کومه فیسبوک پاڼه ده سونو پښتونخوا په نامه باندې په دې باندې به تاسو ګورئ چې زموږ پروګرام فیسبوک ته لارې لایو دی او لایو چې تاسو راځئ بیا ظاهره دا کامنټس ته لارې به خپل خیالات مونږ سره شریکوئ او جناب همیشه په شان نن هم مونږ سره یو موضوع ده څنګه چې هر پروګرام کې تاسو پر یو موضوع په هغه موضوع باندې بیا تاسو راځئ مونږ سره خبرې اترې کوئ هغې موضوع طرف ته به هم راځم خو زه وایم چې ستاسو کامنټس به ورسره هم شاملومه ټول نه ډومبې چې کامنټس ته لارې موږ سره شامل شوي دي شکیب دی شکیب خان سلامونه کوي وی مای فیوریټ پروګرام او مای فیوریټ آرجې ډېره مننه جي خوشحاله اوسېږئ دې علاوه جناب مراد خان راغلی دی سلامونه کوي عزیر سلامونه کوي وعلیکم السلام او دې نه علاوه جناب حمدالله هم راغلی دی سلامونه کوي وعلیکم السلام او وایي چې میں حمدالله ملاخیل فرام کوئټه ویلکم ټو the show ډیره مننه اور دینه علاوه جناب عزیر وایي چې روژې مو څنګه روانې دي روژې ډېرې زیاتې ښکلې روانې دي څنګه چې ما پروګرام سټارټ کې خبره وکړه تاسو ته حیدر آفریدي د موږ سره د کراچۍ نه وایي سلامونه او په خیر راغلی زکیه خان سسټر څنګه منګه چل دی ډېر زیات ښه چل دی جي او اخري روژې مبارکه میاشت خیر د دې خو به یو خفګاني چې دا روژې میاشت دومره زر تېره شوه او دا ځل ته روژې هم ماشاءالله ډېرې زیاتې ښکلې تېرېږي او تېرې شوې بلکې په تېرېدو باندې دي نو دې یو طرف ته به روژو میاشت مس کوو او بل طرف ته خبره وکړی شي اختر تیاریانې هم چې د هغه زور او شور سره روانې دي په ډیلی بیسس باندې چې د ظاهره د هغه مارکیټ ته تک کېږي نو کوشش دا کوئ د روژو کې تقریبا هر پروګرام کې ما تاسو ته دا خبره کړې ده چې ځان سره د نورو خلکو هم خیال ساتئ څوک چې ضرورتمند دي دا ځل ته ځان سره اختر کې هغوی هم شامل کړئ چې هغوی هم د اختر په خوشحالو کې موږ سره شریک شي حیدر آفریدی فرام کراچی سلامونه کوي اور دینا علاوه نیکسٹ موږ سره سوکتی محمد محسن دی موږ سره ویا السلام علیکم زکیه خان باجی وعلیکم السلام څنګه محمد محسن اور دینا علاوه جناب الحمدللہ بھی چې زندگی کی نفرتوں کی وجہ سے سسک رہی ہے محبت سے محبت کیجیے محبت نرم خو ہوتی ہے اس لیے نفرت کو نظر انداز کرنا سکھاتی ہے زبردست جناب وی کنه وی کومه خبره چې پارام کیږي نو بیا مونږ هغه ولي ډېر سخت طرف ته بوزو کوشش پیدا کو چې خپل لهجه همیشه نرم ساتو اور د ښه اخلاق مظاهره کو دین له جناب محبت میں ناکامی کے بعد بندے کو جب یہ
बंदे को चुप लग जाए तो दरवेश और अगर बोल पड़े तो शायर बन जाता है। वाह वाह, क्या फिलॉसफी झाड़ रहे हैं आज हमदुल्ला। देला वजनाब वही केपी के बेस्ट आरजे ज़किया खान डेरा मन उज़ैर खुशहाल राता उसेगे और दिन अलावा अब्दुल अहद हम रागले दे सलामुन कई वालेकुम अस्सलाम और मुराद वही अख्तर तासुता ताता स्पेशल और नूर सुना औरिदुन की दी आइते पे एडवांस की ईद मुबारकी हम वेले दा जमा पर ख्याल मुराद चढ़ते के रवान दे नो ददी पर वजबानी पे एडवांस की मुबारकी वेले दा टोलता और दिन है लावा जनाब फहद वजीर रागले दे वही रोजे माती की दे फेवरेट डिश कम यो दे जमा फेवरेट डिश पर जमात की पहाड़ कोर के तास्ता पते ची पिकोड़े पखीगी खो पिकोड़ों के ब्याची द पनीर वाला कमी पिकोड़े पखीगी अगर जमा मोस्ट फेवरेट थी पनीर पकोड़ा देने अलावा राइस चे हर संग पक्षवी भी कागा काबली पुलाव स्टाइल के पक्षवी भी कागा बिरयानी स्टाइल के पक्षवी भी या अगर सिंपल पुलाव पक्षवे भी या अगर बीफ पुलाव पक्षवे भी चिकन पुलाव पक्षवे भी खो चिवी राइस नो बेस्ट वी खाजी देने अलावा नेक्स्ट मुंगसरा मैसेज द चा दे और शकीब दे वही माई फेवरेट आरजे ज़किया खान डेरा मनना जी टोल रवान दी मुंगसरा हमीद गुल मला खेल च दे दई हम सलामुन कड़ी दी वालेकुम अस्सलाम खाजी स्ता सोम दगा शांति कमेंट्स पर आजी मुंगसरा कुल कुल और आसरबा शरीके गए तासु कमेंट्स तलारे और टॉपिक तरफ तो बराशू ज़मान ने मौजू द फैसलों पर हक लबाने दा चिमुंगा खपल लाइफ के ढेर ज़्यादा से डिसीशंस वाखलू ढेर ज़्यादा से फैसले वाखलू पकुम बानी चिमुंगा शोर नहीं यू या कम बानी चिदे नो आखा मुंगा ढेर ज़्यादा सोच नहीं करी और दे तरफ था खाली कमुंगा जान तरफ था सोचू को फैसलों को नो हम खुदा दे च जान सरा तड़ली द नूर खल्को बा हम मुतलिक सोच को च जमा फैसले सरबा जमा पर जवान बानी सा असर प्रिवजी जमा पर मुस्तकबिल बस असर प्रिवजी उम्दा शांति ब्यादे सरा जमा पर फैमिली वाला बांधे या माँ सरा तड़ली च कम नूर खलकती दागई बाने बस फ़र्क प्रिवजी न हमेशा च फैसला कवे वही करना वही सोच समझ कर फैसला करना चाहिए ज़का चिदा इंतहाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तस तासु द पारा द नूर खल्को द जवान द पारा ज़का चिको जुस्ता से मिसाल दर कमा कि जमुंगा मशरान जमुंगा द जवन पहा क्लास दा से फैसलों की चे मतलब टिकता बाज़ टाइम द मशरान उलख्वाहुम दा से फैसली शे हुई पा पलो कशरान बाने चे मतलब आगा बियारुस तो पागे बाने खपेमा नहीं चे माता प सही टाइम बाने मा दा फैसला न दा कड़ी मा चिकम दा डिसीजन दे दा सम न दे अगस्ते दे सर दागी टोल जवन बाने चे आगा फर्क प्रिवजी उसका फर्ज ओके द मशरान खबरों को ज़्यादातर तासु गोरे द जायदाद बांधे च दे जंग झगड़े राजी का मशरान हुई च यार जमा दाजवे च दे पोहा लरी दा च दे ला ना पोहा दे त जायदाद के हिस्सा वर के दे त वरन के नो क आग मशरान दा फैसला पर द्वाड़ द पर इक्वल सोचने की टिक तागी ता पखपल टाइम की दा सही कारी ची यार जमा पदी टाइम की दा डिसीजन सही दे खुरुस तो ब्यादा दी सा असरात मखतरात लेशी फर्ज के आगा मशरान बेशतन पर दुनिया के रुस तो ब्यादा गई पदे दो रुणु तर मंजा जायदाद बानी सुमर च दे आगा गटिश खड़ी मखतराजी जंग झगड़े मखतराजी नो दिसरा दा गई मख के जवन हम डिस्टर्ब शिनो पदी बानी बजी फैसलो बानी बनन राजे तासो मुसरा खबर तरीके दा माता सुरा जस्ट यो मिसाल शेयर कोम दगा शांति नूर हम जमुंगा द जवन हवाली सरा डेरे दा से खबरी दी चिबुंगा कागा टाइम सही डिसीजन वा नगस्तु सही फैसला मुंगा नकड़ा रुस्तु ब्या डेर ज्यादा जमुंगा पर जवन के मसले मसाइल मखतराजी खाजी हमीद गुल मलाखिल च दे नागा मुंगसरा लवली शान इमोजी शेयर करे दे देने अलावा लैला खान रागली दा वही चीज़ मा स्वीट आपी जान अख्तर तैयारी दे कड़ी दा कना बुनेर के सम डेर बारान शो माय गॉड खुशहाल उसे हमदगा शांति चिस्तासु तरफ तखकुली बारान शवे दे जमुंगा पे खबर के दे हम अल्लाह पाक द रहमत बारान हो रही यौजल ब्याच दा गरमे जोर लक्षान कम शीज़ के ची नन कम दर्जा हरारत रवान दे ना आगा 28 सेंटीग्रेड के रवान दे खाजी नूर मुंगसरा सुक्ति अब्दुल रऊफ ते मुंगसरा सलामुना कई वे बाजी द मलकंड सिलाई पटीना स्पेशल सलामुना वालेकुम अस्सलाम जी मोहम्मद जवाद दे मुंगसरा वी सलाम ग्रेट शो डेरा मनन जी वी सलाम जबा
د پیشن اختر کله دی پیشین یادوي تاسو ظاهر ترین خاجي دې نه علاوه نور موږ سره ډېر زیات ملګري شامل شوي دي د هغوی وخت په وخت باندې یو میسج شاملیږي اور دلته مې د نظر نه یو پوسټ تیر شولو ما وی چې هغه خو چې زه کله پای باندې خبرې شروع کړم نو بیا هغه رانه غایب شي بهرحال جناب عرفان خان دی موږ سره سلام زکیه خان څنګه یې زه بالکل ټیک ټاک یم جی اور دې نه علاوه سعید الله دی موږ سره وہی جو بس جاتے ہیں دل میں دھڑکن بن کر جو بس جاتے ہیں دل میں دھڑکن بن کر دل پھر ان سے کبھی پھرتا نہیں زبردست جناب اور دین علاوه د الحمدلله هم کلی میسیجز را سره شریکیږي دا به هم د پروګرام برخه جوړیږي خو زه وایم چې راشو د خپل کالرز طرف ته چې راشي موږ سره پروګرام کې شامل شي او څنګه زمانه نننۍ موضوع د ژوند د فیصلو په حق باندې دا نو شاملو وجي ځان سره د پروګرام نن لومبني کالر السلام علیکم وعلیکم السلام چې کهان ډېره مینه اختر مبارک شه ایډوانس کې ورزید الله تعالی قبول کړي څومره مسلمانانو چې څومره ستدي الله تعالی د ټول امت مسلمه په حق کې دعاګانې کوي امين امين ډېره مننه څنګه تاسو عاقل شافریدي وخت مو ختیریږي شکر دې اوس جی خو خیر رواني بس روجه خو ماشاءالله یو دوه روجي پکې لګي ګرمي ونور خو ماشاءالله ډېره ښه رواني ټولې روجي ماشاءالله ډېرې زیاتې ښکلې تېرې شوې دي او الله پاک به دعا کوو چې په خیبر پختونخوا کې پېښور سپیشلی کې یاد کړو چې دلته باران وورېږي امين امين بس بل بیګه تقریبا 35 لا سنټیګریډ دلون خو 35 نه را لاندې ده کنه و چې کوم ټاپک ته راوړو پیسې بس بر طرف نه راځي کنه وانسان الله تعالی سوچ او سمج او شعور ورکړي و سیوان ته یوسز ورکړي وانسان ته الله تعالی دوړه ورکړي عقل ورکړي او شعور ورکړي چې خو بچ کې تمیز وکي کنه نو په کار دا چې موږ هر څنګه پیسې کوو کومه کور جوړو کومه شدت اخلو کومه په کور کې بل پیسې کوو کومه څه خرڅو کومه څه خلو کومه رشتہ کوو کومه څنګه نو په کار دا چې موږ مشران کشران د ټول په مشوره او ولن کوم مشران په باندې وکي ولګه په سوسه مسره یو کې نو کبهږي کې ورته پریشانی راشي د سړی تاسو نه راځي چې یا خو به چې په دې باندې مټول سره مشوره او مډیره په سمسا کړي ونو کارونه الله تعالی یو کله ته په ګرم سره په فیصله وکړه هر یو کار دې وکړو او په کې پریشانی راغله نو به تاسو ودرېږي چې قدم په چیزې سره په ګرمي سره نو کړي نو کې دي چې دا پرچنه به وسنه راغله نو په کار دې چې موږ هر څنګه فیصله کوو چې موږ هغه په مشوره وکړو او هغه موږ په سکون او په سمسره وکړو صحیح ډېر ښکلې خبرې ډېره مننه ستاسو او بس چې څومره مینوال دي زموږ په ملکن کې وکړ سره ده که نه جی وتعالی بس ایډوانس کې مې درته وویل چې څومره ستا مینوال دي که نه خو ټولو له ایډوانس کې اختر مبارکباد وایم والله دا وکړي چې موږ په ژوند کې د خوشاله بار راځي و د بل پروګرام پر اسپارن دی الله پامان جی دا موږ سره عاقل شافریدي او آی تھنک چې چرته کې روانګي د دینو په ایڈوانس کې ټولو ته د اختر مبارکي هم ویلې ده او باقی د فیصلو په حق لدا ویلې چې رستو زموږ کوم خپل بچو د لپاره څه فیصله کوو رستو هغه په ژوند کې د سره څه بدلون راتلی شي یا څه کومګه د خېت اړخت سوچ کو نو مونږه بد دی بل طرف ته هم سوچ کو همیشه وی په دواړو طرف ته سوچ کوي چې د دې با صحیح اثرات سي او د دې با غلط اثرات څه پریوزي زموږ په ژوند باندې خاجي شاملوم مزان سره سیکنډ کالر د پروګرام السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سوکتی موږ سره مهنور خبرې کوم تاسو دې څنګه مهنور هلو هلو جی مهنور زما आवाज راځي تاسو ته بالکل جی راځي څنګه یاته خو بالکل ټیک ټاک روجي دې څنګه رواني دي الحمدلله ډېر ښه رواني دي اوکې زبردست سبا وای ټولو خويندو ته د فیصلو په حق له بسوای اصل کې اپي مونږه اکثر داسې فیصلو کومه پښتانه جذباتيان هم دي کنه مونږ په جذباتو کې داسې فیصلو کوو چې بیا پرسته مونږ خپل اها نه دي په کار چې مونږ په جذباتو کې فیصلو دغه خولي خبره ده چې مونږ خلک زیاتره فیصلې بیا چې دی هغه په جذباتو کې هم کوو
داغه مطلب خو اړخته او خراب اړخته سوچ نه کو خو بس جی بس دا د زما دماغ چې دی هغه एकदम کار یو نو کومه څه فیصله واغسته او جی بالکل او هغه بیا خلکو باندې په زبردستي باندې مونږ هم چې دا به منی دا زما فیصله ده صحیح نو دا نه کول په کار ځکه چې بیا هغه مشران بیا روستو پخپله هم په دې باندې خپېمانې چې یاره ما غلطه فیصله کړې ده. ډېره مننه ماهنور څه به وایي ټولو جینکو ته به څه ویل غواړي سپیشل؟ او چې هم بخښنه ته دا ورکوم چې لکه د اختر ورځې دي که نه لکه تاسو بازار ته ځئ نو ځان سره ماشومان مه بوځئ. او زبردست. اوکې او آپ اختر کې به راځئ انشاءالله؟ د اختر په لومبۍ ورځ که په دویمه که په درېیمه دا مې فی الحال نه ده ډیسایډ کړې وه نه هغه ورځ مې آفس کې پوښتنه کوله خو مې لا فی الحال څه نشم ویلی. بیا خامخا ووایئ انشاءالله انشاءالله. خپل ډېر زیات خیال ساته ماهنور او ما خپلو دعاګانو کې به یاده ساتې. هغه که تاسو ماته هم نه وایئ نو زما په دعاګانو کې. ډېره مننه خوشحاله اوسئ انډ الله په امان. الله په امان. اوکې جی دا مونږ سره ماهنور او ډېره ښکلې خبره وکړه چې اختر ورځو کې خویندو ته پکار دي چې ماشومان ځان سره بازار ته نه بوزي ځکه چې زه پخپله هم هغه ورځ چې کله صدر بازار ته تلم نو بیا دا دی چې اعلانونه کېږي چې دا فلانې ماشوم دلته کې دی یا دا فلانې ماشوم چې دی دا بېدرکه شوی دی هغه بازار کې رش دومره ډېر زیات په دې ورځو کې چې بیا داسې قسمه واقعیات مخې ته راځي. کوشش کوئ چې خپل کار ته ځئ نو ماشومانان کور کې پرېږدئ. قاضي ډاکټر شاهد وفا دی موږ سره وایي چې ویلکم ټو د شو. حارث جان دی موږ سره وایي سلام قبول کا باجی وعلیکم السلام. ذاکر گل دے مونږ سره وایي چې نایس او شمشاد دے مونږ سره وایي چې نایس شو. باسط آفریدی وایي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام باسط دینے لو جناب. نور سوری رفیق اللہ دے مونږ سره اوئی ته څنګه زکیہ خان زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم جی. یوسف خان دے مونږ سره وایي چې آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. غنی خان والا زړه را لیکلی دی او ډیره مننه ستاسو. او کچکول اتل مومن دے مونږ سره سلامونه کوي. وعلیکم السلام خوشحاله اوسیږئ. مراد عزیز دے مونږ سره وایي سپیشل سلام اینڈ ایڈوانس عید مبارک ټو ندیم خان. خاجی ندیم مونږ سره د بهرام ډیره نه راغلی دی شریک شوی دی کوم چې زمونږ ریګولر لیسنر دی او په باقاعده توګه باندې ټلیفون د لارې هم راځي. نو ندیم ته به سپیشل هرکلی کو جی پروگرام کې چې هغه هم مونږ سره شامل شو. حمداللہ وی چې باپ اور استاد جب بچے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو حقیقت میں وہ اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ثابت ہوتے ہیں. اوکے یہ بہت ہی ډېر غټ ټاپک دی او دا زه ځان سره نوٹ کوم چې په دې باندې راتلونکي پروګرام کې موږ خبرې وکړو. شاهد دی جی موږ سره وایي چې سلام زکیه پروګرام ته مې ډېر انتظار وکړو او ډېر زبردست دی. یو جهان مننه شاهد خوشحاله اوسیږئ. زه به جی خپل نیکسٹ کالر طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی څنګه لې؟ بالکل ټیک ټاک. مازلی دی موږ سره؟ بالکل مازلی دی د بڑا بیرینا. دا چرته وی مازلی ډېر موده پس رالی؟ الله دې ډېره خوشاله کړي چې ته زموږ دغه څه تاسو کې اصل کې تر سړی روزي پورې خو مې ریډیو نه اورېدو و او په دې اخیره لمحات مې دراشه دې ریډیو دونه ته لاړه چې پروګرامونه څنګه دي تاسو پکې رالي خوشاله بشوم. نو بس باجی پته کې وجه باندې او بل ټایم دې کم شوی دی کنه او روزه کې زموږ یو غنټه پروګرامي خو زه بیا هم موږ ستا مننه شکریا تشکر درته وایم چې ته بیا هم راځې زموږ تپوس کې. ډېره مننه. پروګرامونه دا ظاهر وړي ښکلي ټاپکونه. ډېره مننه عبدالاحد ویمه. ډېره مننه مازلي څه به وایي ټاپک دې واورېدلو؟ هلو اوکے مے بی د مازلی چې دی هغه سایډ ته سگنل ایشو راغله. کوئی گل نہیں ہے تسی دوبارہ بھی آ سکتے ہو. زمگا چکم کالنگ نمبر دے 09152541443 زمگا نمبر دے پدی بانی برازے جی مونږ سره با زمونږ چې کوم نن موضوع ده چې زمونږ فیصلو سره زمونږ په مخ کې ژوند باندې څه اثرات پریوزي او یوازې زمونږ په ژوند باندې نه بلکې زمونږ سره تړلي د نورو خلکو په ژوند باندې څه اثرات پریوزي.
خاجي نور سوق ته مونږ سره ګل رؤف ته مونږ سره د دبئی نه چې د سلامونه کوي. وعلیکم السلام, خوشاله اوسېږي ګل رؤف. اور دینه علاوه جناب نیکسٹ مونږ سره میسج د ریحان عزیز سلامونه کوي. عرفان خان د مونږ سره وی الله دې راته خوشاله لرا. الحمدللہ وی چې اگر اعتماد اعتبار یا رشتوں کی دیوار میں جھوٹ کی ایک اینٹ بھی لگ جائے تو یہ اعتماد رہتا ہے, نہ اعتبار اور نہ رشتے, صرف دیوار باقی رہ جاتی ہے. بالکل جناب, نو ہمیشہ کوشش دا کوي چې خپل رشتو تر منځه کله هم دروغ موایي, هغه سره هر خبره چې هغه کلیر شیر کوي. خیر وقتی طور باندې کم دروغ ویلی شي او هغه کې تاسو تخکاری چې را دي کې خیر دی, اوس هغه ټایم کې هغه دروغ چې دی هغه اکسپټیبلی خروستو دا دی چې ټایم سره بیا رښتیا طرف ته راتلل پکار دی. خاجی یار محمد د مونږ سره سلامونه کوي. وعلیکم السلام. اور نور سوک سوکتی که غلطی غم نه د ټولو نامې مې شریک کړي. شکیب خان د مونږ سره اوي چې ګریټ اینڈ فانټاسټک شو. ډیره مننه شکیب. راځم خپل بل کالر طرف ته. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوکتی مونږ سره ندیم خبر کوم د بهرام دینا. ندیم مونږ ایله یاد کو او ندیم حاضر او جی بس بالکل کال میں ملو شو ډېر خوشاله شوم. او جی پروګرام هم ماشاءالله ډېر مزیدار دی. په فیسبوک په لیکې ګورم. اچھا اوکې. نو څه به وایي ندیم؟ نو تاسو زما په خیال څه دغه کړی دی چې د احتیاط خبره مو کړې ده چې احتیاط په خبرو کې پکار دی. څه تاسو فیصلو چې دی هغه احتیاط سره کول فیصلې نو زه وایم چې خلک هغه ځینې وي چې افسوس احتیاط بهتره کوي. نو زه وایم چې نه ده پکار چې جذباتو کې فیصله وشي او د هغې وروسته بیا انجام او ډېر داسې شوي دي موږ لیدلی هم دي چې د هغې بیا انجام ډېر زیات خراب وي. نو زه یم چې په دغه فیصلو کې یاره که څوک دله راشي چې یاره دا شي زما پکار دی بس یاره ته ورته وایې چې یاره ما له تقریبا یا ورځ ټایم راکړه یا ګنټه ټایم راکړه چې زه په دې کې سوچ وکړم نو د هغې نه بعد تاسو زه وایم چې یاره زه دا فیصله کوم یا نه کوم. جی صحیح. یعنی هر فیصله څنګه چې ماهنور مونږ سره خبره وکړه چې بعض ټایم مونږ جذباتو کې راشنو فیصله وکړو او بیا وروسته چې دی هغې نه مونږ پښتاویږو پریشان یو. دې نه ښه خبره دا ده چې لږ شاندې سوچ دپاره مونږ ټایم ورکو, د دې بیډ سایډ مو ګورو ګډ سایډ مو ګورو, آی نه پس مونږ فیصله کوو. بالکل جی بالکل. او دغه په ایډوانس کې د اختر مبارکي هم به پته نه لګي اختر به تاسو راځي. خو ډېره مننه ډېره مننه. ستاسو دې هم مبارک شي. خوشحاله اوسئ ندیم. تاسو سپیشل سلام. وعلیکم السلام. خجی دا مونږ سره ندیم اور ورسره زموږ نوي چې کوم کتونکي دي هغه هم راځي او غواړم دا چې د هغې کامنټس راملوم ټایم په ټایم باندې. ابو ذر خان د مونږ سره سلامونه کوي. پروگرام از نائس. قاسم اللہ د مونږ سره وی السلام علیکم باجی کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سے سنوں گی آپ کیسے ہیں. ایم سمیر دے مونږ سره السلام علیکم. تھوڑا اردو میں بھی بات کیا کریں. یہ لیں جی آپ کے لیے میں ابھی اردو میں بات کروں گی اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کو یہی کہوں گی کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے پروگرام کا وہ فیصلوں کے اس پر ہے کہ ہم اپنی لائف میں, ہم اپنی زندگی میں, چاہے وہ ہم اپنے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اگر بڑے ہیں اپنے چھوٹوں کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں وہ ان کی زندگی پر کیسے جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں, اس کے کیا اثرات آگے آتے ہیں. بعض ٹائم ہم جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اور جذبات میں کیے گئے اس فیصلے کے پیچھے جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جی یہ ہم نے اس ٹائم جو ہے وہ غلط ڈیسیژن لیا تھا, کاش میں ایسا نہ کرتا. تو بجائے پچھتانے کے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے لیے یا اپنے چھوٹوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کریں. اچھا جی, اور کون ہے ہمارے ساتھ جی؟ عرفان خان وہی جی پروگرام ډیر نائس دی. یو جهان مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. زکیه خان ستړی مشه. وعلیکم السلام. څنګه الحمدلله؟ شکر الحمدلله. ما ډېره هندې کړله تقریبا 6 ورځې پابندي را باندې ولګوله. تاسو چې زما په 50 ګروپانو کې شیر کړه. اوهو اوکې. نو څه فیسبوک ته طرف ته پابندي ولګېده؟ و بالکل. بیا مې دا بل آی ډي درته رالم اوس که خو وایي چې یاره پرېږده مینا
دا خو کېدلی نه چې ستا پروګرام یا ما کمنټونه کال او شیرینګ نه دا خو ما وعده کړله به هېڅکله دغه زه پرېنهدم. او ډېره مننه حمدالله. څنګه یې روژې دې ښه روانې دي؟ روژه خو ماشاءالله ډېره خوندورې وه. تا ته پته شته په موږ کوټه کې خو بیا باران وشو که نه. او زبردسته. کله؟ بله ورځ دوی چې موږ له تراو راوتلو 10 بجې بس نری باران ورېده. بیا موسم ټنډه سو. زیات باران نه سو، خالي ما چې دا مځکه نه یا پاشي شي چې اوبه واچوي دغه شی کړه. موسم ماشاءالله ډېر خوندور وریځ د ټنډه موسم ده که نه. ماشاءالله. دا ځل ته ما وایي که نه چې رمضان زموږ ډېر زیات ښکلی تېر شو. بلکې تا په سټارټینګ دا خبره وکړه خورجانه بله خبره د تر 21 تاریخ پورې به دا موسم داسې تقریبا 3 ورځې هم پاتې دي او 4 ورځې به موسم. ښه دلته ما ته هم په سکرین ښکاره شو چې باران را روان دی. نو کېدای شي زه سټوډیو نه بهر وځم او زمونږ دا دعاګانې چې دی هغې رنګ راوړي وي چې په پېښور کې دی هم ښکلې باران وشي. کني زه راتلم ډېر تیز نور و. ښه الحمدلله. دا راته ووایه نن سویمه روژه ده؟ نن شپږویشتمه ده. یاره دا ما پروګرام زما چې سټارټ کې ویلې آی نه درته اندازه وشو که یاده کړې دی وه؟ یا دا خو ما دې مخصوصا چې ما شخص سټیټس کړی و شپږویشتمه روژه ده. هغه خبره ما پسې اوکې. ځکه چې بعضې ټایم مونږ روژې نیسو خو اچانک چې داسې سوال وشي نو انسان ډېره شرمندګي فیل کوي چې ورته یاد نه چې یاره نن سویمه روژه ده. او بیا هغه مخامخ تن درته بیا دا هم پکې وایي چې وګوره څه اغلا دې پکې کړې ده. بالکل. او یو ځکه خندا که چیرې ما مخته او سیری په ټیم کې سټیټس نه ولیدل که تا اوس ما دا سوال کړ دا ما څه ویرېدله که نه. صحیح. او تا چې کوم ټاپک راوړی سسټر خورجانې فیصلو په باره کې زه خو دا بل غواړم چې تاسې کومه فیصله کوئ ونه وایي رایه سب سے لے لو خود کار و جواب کوي دل دماغ خیره. تو موږ ته په کار هم ده که نه موږ ته هر رنګه فیصلې کوو. موږ ته په کار ده موږ ذهن په هغه ټیم کې مطمئن وي که نه چې کوم ټیم کې تا ذهن دماغ مطمئنی په اټیز بیا ته ښه فیصله کولی شي. او که تا سوچ په یوه خوا کې او ته هغه کار کې دا بالکل هغه تا فیصله بیا ټوټل غلطې کېږي. بالکل دغه خبره ده. خو هماغه خبرې طرف ته برازو چې سوچ سمجھ باندې چې د هغه فیصلې اخیستل پکار دي. ډېره مننه الحمدلله. خوشحاله اوسئ. زکیه خان سبا خو هم راځي انشاءالله. دا دوه خدای دې جمعې په ورځ هم روژه شي او دا باغ واحد میاشتې په روژه کې 15 جمعې مکمل شي. یس الله پاک دیو کې خدا دې چې د اخیری روژو کې بیا زمونږ خلکو په خپله ورته پښتو هغه وایي چې زمونږ ورته خپله بیا املا ماتوي. بالکل. دا خدا او زکیه خان موږ په دواو کې یاد ساتي کوم نه ساتي. بالکل. ولې نه زه ټول یاد ساتم که زه د بهر ملکونو کې چې کوم مسلمانان میشته دي زه هغه هم یادوم کوم چې په بل دشمن ملک په یا مسلط شوی دی یا په هغې باندې څه سخته ده داسې مسلمانان ټول یاد ساتل پکار دي. بالکل. حقیقت شته موږ وسای ته ټول مسلمانان په بل په دوا کې ساته. او خورجان خبره مې درته کړم لکه په کوم ټیم کې چې موږ روزه ماتوو په هغه ټیم کې سهار اذان شروع شي بس موږ بسم الله کوو یاله اذان یې وکړه. او کوم ټیم چې په شینې اذان کېږي چې اذان شروع شي موږ دا خو زموږ جومات ملا لر دا بل اذان شوی دی موږ پرې ټیم ناسته. او دغه روژه ماتي کې هم دغه شانتي کېږي. روزه کې موږ په هر اذان باندې کوم څه چې موږ روزه ماته کوو ماښام په هر اذان یې ماتو او چې په شمه بندو بس انتظار. دا خو دې راله ډېره ښه خبره ذهن کې واچوله. په دې به زه اوس ویډیو جوړوم. بالکل. او تا یو خبره ما ته ډېر خنده هم راغی پرون ما بیا اورېدل. تا له یو چا چې پوښتنه وکړم وایي چې څه وجې پرې نه جایداد په باره کې که دا مځکه نه وه خرڅه کړې 2 کروڑ روپۍ به را جوړولې. او پکار د کله کله داسې فن پکاري که نه. بالکل. حقیقت هم ده چې دا که مځکې شیان موږ نه وي خرڅ کړي اوس هر انسان به جایداد وکړي. بالکل صحیح خبره ده. تھینک یو سو مچ حمدالله. خوشحاله اوسېږي. اوکې الله حافظ. الله پامان جی. دا موږ سره حمدالله د کوئٹہ نا سوری مجھے پہلے یہ والا بٹن پریس کرنا چاہیے تھا. خاجی میسیجز شامل ہوما اور چونکہ زمگا دا فیس بک تلاری چکم لائیو سیشن هغه نیمه ګنټه نو نیمه ګنټه زموږ د پروګرام چې دی هغه شوی دا باقی چې دی زموږ پروګرام تاسو ټیون کولی شئ په 89.4 زموږ چې کوم فریکوینسي ده په دې باندې تاسو اورېدی شئ. قاضي څوک موږ سره شامل شوي دي. یوسف ته موږ سره وایي زکیه خان خورې سلامونه ډېر د کوهاټ نه. یو جهان مننه یوسف خان. خوشحاله اوسېږئ. قاضي
لونګین زازی د موږ سره او وایي چې سلام علیکم باجی یورپ څخه یو جهان مننه او یورپ کې ستاسو روجي څنګه روانې دي او مسافریم څنګه روانه ده کنه فیملی سره میشته نو زمونږ طرف نه تاسو ته دعا ده چې همیشه خوشاله او آباد اوسئ حاجی ګل رؤوف ته موږ سره سلامونه کوي وعلیکم السلام شبنم خان وی السلام علیکم میم وعلیکم السلام شبنم او وی چې لوکینګ بیوټیفل थैंक यू सो मच और दिन अलावा सुमेर दे मुंगसरा वही हमें अपने लाइफ के डिसीशंस खुद लेने चाहिए ताकि वो डिसीशंस अगर गलत भी साबित हो जाएं तो आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते आई जस्ट हेट ब्लेम गेम्स ओके ये तो किसी को भी पसंद नहीं होता कि कल को आप उनके लिए कोई बात करो और वो वापस आके आप पे इल्ज़ाम लगा दे तो हमेशा इस चीज़ से बचने के लिए आप ये कह रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में डिसीशंस खुद लेने चाहिए ताकि फिर हम कल को किसी को ब्लेम ना कर सकें लेकिन बात यहाँ पर ये भी आती है कि अगर हम कोई डिसीशंस लें भी तो उसमें अपने घर के किसी बड़े फ़र्द को भी शामिल ज़रूर करना चाहिए उसकी भी राय लेनी चाहिए हमें खाजी देने अलावा मोर पावर टू यू मैम अमेजिंग प्रोग्राम शबनम वी डेरा मनना शबनम डॉक्टर शाहिद वफावी ज़किया खान कॉल रिसीव का खाजी कॉल्स हम स्तासु अखलमा او خوشاله راته اوسېږئ زموږ د لایف سیشن چې دی دا به زه همدغلته کې ختموم چا موږ سره پروګرام کې ګډون کړی دی مراد خان ډېر ښکلي ګلونه راله رالیږلي کیا دی یو جهان مننه ستاسو د دومره مینې چې تاسو دومره خپل مینه را سره شریکوئ لایک مون مای فیوریټ چې ستاسو پروګرام سره مینه لرم یو جهان مننه شکیب خان همیشه خوشاله اوسېږئ خو کوشش دا کوئ چې کومې موضوع مونږ وروړو په خپل پروګرام کې په کومو موضوعاتو باندې خبرې اترې کېږي نو دا مونږ په خپل ژوند کې عملي هم کو ځکه چې ډېر زیات خبرې مونږ داسې کو خوب مونږ په خپل ژوند کې هغه نه عملي کوو او دې نه علاوه تاسو ته به دا وایم چې باقي زموږ پروګرام به کنټینیو وي هغه تاسو مونږ سره اوس شریکېږئ به غواړم بدلته کې تاسو نه اجازت خپل به ډېر زیات خیال ساتئ